خو چې کومه نهم ذی الحجه ده هغه متعلق ارته دوه روایت وایم قریب دي. یو روایت ته د ترمذی او یو روایت ته د مسند ابو یعلا او امام طبرانی. دو روایت دي. یو روایت دا سره دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی او په مختلفو موقع باندې نبی علیہ السلام نه اوریدل لري دا حدیث. نورم ډیرو صحابو نه روایت ده. نبی علیہ السلام او فرمایل حدیث الفاظ داری صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده رواه الترمذی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې زما په امت کې چې کوم یو انسان د عرفه په ورځ باندې د الله د رضا لپاره روزه ونسی خالص د الله د رضا لپاره روزه ونسی زما دا یقین دی په الله تعالی باندې چې د یو کال مخکینی او د یو کال رستونی را روان په ایڈوانس کې به الله ورته ګناهونه معاف کړي. تاسو اندازه ولګوئ چې په هر کال باندې انسان د عرفه د ورځې روزه نسی نبی مخ کی گناهونه پاتې شي او نه به پر روان وخت کی گناهونه پاتې شي. دا زما ګمان دی. او دویم نمبر روایت دا سره د مسند ابو یعلا او سره امام طبرانی روایت کړی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. هغه مبارک الفاظ دادي وی چې کوم یو انسان نبی علیہ السلام او فرمایل چې کوم یو انسان د عرفه چې کوم را روانه د منګل ورځ ده په هغه باندې روزه ونیوه کصيام 1000 یوم دغه انسان لبا د عرفه د ورځې روزه د زرو ورځو روزو ثواب الله تعالی ورکا 1000 دا تقریبا د 2 کلو یا د 2 کلو د پاسا تقریبا دومره ورځې جوړږي کصيام 1000 یوم. دا داسې شو لکه الله د رضا لپاره یا چې زر ورځې روزه ونیوه دومره ثواب انسان ته په دې باندې ورته ملاويږي.